ګورئ دا د قربانۍ ایام شروع کیږي او عید الاضحى د لوی اختر ورځ را روانه ده. خلک به دې کې قربانیانې کوي. نو د دې وجې نه کم کسان چې صاحب نصاب دي قرباني پې واجب ده، نو هغې له پکار دي بهتره خدا ده چې د اختر نه یو څو ورځې مخکې ځان له څاروي غور وکړي، څاروی والي. کم څاروی چې کور کې سنبال کړی شي، کور کې د هغه سنبالښت وکړی شي، مینه محبت هغه ته ورکړی شي، نو دغسې څاروی هغه بیا په میلو کې نه میلاویږي، هغه بیا بل چا سره نه میلاویږي. ځکه د به خواري کړي، د به محنت کړی، د وله مینه محبت ورکړی، د وله ګیا واښه ورکړي، د وله بوس ورکړي، هغه څاروي باندې مینه محبت کړی، قربانۍ لپاره تیار کړی وي. نو بهتره دا ده چې د اختر نه یو څو ورځې مخکې سړی ځان لپاره څاروي والي او د هغې خدمت وکړي، نو ثوابونه به ورته هم میلاویږي. د قربانۍ څاروي چې څوک خدمت کوي هغه د ثوابونه میلاویږي. او ګورئ د قربانۍ د څاورو عمرونو ته ګورئ، غوا شوله، غوی شو، میخه شوله، د دې دپاره عمر 2 کاله شرط دی. بعضې زمینداران شو او کسابیان وغیره شو، بعضې دا خلک چې کوم دی څاوري له غاښونه ګوري، و یاره غاښونه یې نري کړي، د د عمر پوره نه دی. نو ګورئ غاښونو له اعتبار نشته، اعتبار عمر له دی. د کم څاوري غوا، غوی، میخه، د کم څاوري چې 2 کاله پوره شوي، نو دنه قرباني کیږي. او چې د 2 کالو نه یو ورځ هم کمی، نو قرباني دې نه کیږي بیا. نو غوا، غوی، میخه دا به د 2 کالو په عمر کې وي، 2 کالو عمر به دا د دې برابر شوی وي، او د اوښ به 15 کاله عمر برابر شوی وي. دغسې د بیزه، د بیزې به 1 کال عمر برابر شوی وي. او د ګډ وغیره، د ګډ باره کې راځي چې دا ګډ د بیزو ګډو کې پرېږدي، نورو ګډو کې پرېږدي، کنډک کې پرېږدي. که دا ګډ د 6 میاشتو وي او دی د کلیز څاروو سره پرېږدي، د کلیزو د 1 کال ګډو بیزو سره پرېږدي او د هغې سره یو شانتې ښکاري، نو بیا په ده باندې هم، په ګډ باندې هم قرباني جایز ده. چې د 6 میاشتې خو چې د 1 کال په څاروو کې پرېږدي او هغې نه وړوکې نه ښکاري، هغې سره برابر وي. نو په غوا، غوی، میخه کې 2 کسانو پورې شریک کېدلی شي، او په اوښ کې هم 2 کسان شریک کېدلی شي. دغسې بیزه شوله، ګډ شو، دا دې کې یو کس چې کوم دی هغه شریک کېدلی شي. د دې وجې نه د څاروي عمر ته خیال ساتل پکار دي چې د څاروي عمر کم نه وي شرطه کې. که یو ورځ هم کم وي، نو بیا چې قرباني نه کېږي. بله خبره، قرباني چا سره نه کېږي؟ سودخور سره قرباني مه کوئ. سودخور سره قرباني نه کېږي. هغه کس چې د هغه مال مطلق حرام وي، هغه کس سره قرباني نه کېږي. هغه کس چې غریب وي، قرباني به واجب نه وي. او هغه چې کوم دی د دې د وجې نه، د شرم د وجې نه، چې رور به راپورې وخاندي، ترزوی به راپورې وخاندي، خپلوان رشته داره به راپورې وخاندي، د دې وجې نه هغه قرباني کوي. نو دې سړي سره قرباني هم نه ده کول پکار. ته د الله رضا لپاره خو نه کوي، نور قربانیانې ورسره خرابېږي.